او بل مختصره واقعه درته به میتیازو ته ناست نو کوم سړی چې څوکیدار دی ګیټ کیپر دی او ته وایي هلکه که دننه راځې خو زر راځه زه دروازه بندوم که نه د بار سړی نو بیا چې زه دروازه بنده کړم دا ډوکه ګوګله که څادر یې په ځان راچولی او دننه لاړ کلا ته دننه لاړ دې قربانۍ ته ګوره دې قربانۍ ته ګوره چې دا څومره قرباني دی ورکوي لاړ د سارو سره غلی غوندې کوم ځای کې څاروي ولاړ د هغې سره غلی غوندې په یو ځای کې پټ شو او خلک بره بالاخانې ته وختو دویم چت باندې ابو رافع د ګپ شپ دپاره د قصه ګویۍ دپاره خلک به راغونډول هغې پوړۍ به راختلي دي چې لبیک ولې څه چل دی بس وی د دې سره ما هغه اندازه ولګو چې دی په دقه ځای کې دی بس په توره مې پې ګزار وکړو ګزار خطا لاړ چې ګزار خطا لاړ وی ما ده چغه کړه چې هلکه په ما چا ګزار وکړو وی ما ورته اواز بدل
یاره که څه چلو شو وی دی لږ داسې رانیغ شو وی چې دغسې چا روان ګزار وکړو بس وی ما ورته ځان توله کړو په دې سینه مې ووم او بیا مې چې کوم دی نو په دې سینه کې وله دا توره ورکړه او پورې راپورې مې ترې وښکله ښه مې یقین پرې راغی چې مردار مې کړ بس دی خو کش کړپ نه ووتو ما په ښکته را منډې کړې راکوزېږم سپینه سپوږمۍ ده آخري پوړۍ ته لا نیم رامایږي دا آخري پوړۍ ده 2-3 پوړۍ بره پاتې ما چې دا نو چې خپه مې ځمکې ته چې دراز را پرېوتم دغه ځای کې مې خپه غوټه ماته شوه پنډۍ کې مې خپه غوټه ماته شوه وی زر مې پټکې د سر نه راکوز که خپه خو مې په کلکه کلکه وتړله او را منډې مې کې ملګري خو مې چې کوم ځای کې ناست وو هلته ناست وو هغوی ته مې وی چې تاسو شابه ځئ په منډه باندې رسول الله مبارک ته زیری ورسوي چې سړی مې مردار کړی خو زه لږې سارېږم پته نه لګي کاسې نه چې حرامي ژوندی پاتې شي چې اعلان وشي نو سار چې به چرګو بانګونه وکړو وی د قلا د بره دیوال نه اعلان وشو چې قتلا ابا رافع الانباري تیره شپه بیګا شپه ابو رافع چا مردار کړی دی بس وی زه پوه شم چې ځکه خیري کار خو مې وکړو او را منډې مې کړې په ګوډه خپه په ماته خپه ګوډه نه په ماته خپه باندې خپلو ملګرو ته مې ځان دې قربانۍ ته ګوره د دې قتل کولو ته ګوره بیا د خپې ماتېدلو ته ګوره بیا د خپې ماتېدلو سره دومره اوږد مزل وی ملګرو ته مې ځان ورسوی ما ورته وویل چې هلکه مبارک شي سړی مې درله یخ کړی دی خو دا چې چا به ځو منډې وی نبي علیه السلام ته ورسېږو سهار مانځه ټایم دی نبي علیه السلام ته مې قیصه چې وکړه ما ته یې خپه اوږده کړه وی ما خپه اوږده کړه رسول الله مبارک پې لاس راغ داسې شوه لکه چې دا ماته نه دا د نبي علیه السلام معجزه او بیا دغه خپله د مرګه پورې زما په دې خپه چاته درد نه چې خاره هم تېره ولې د رسول الله مبارک لاس پې لګېدلی معمولي خبره خو نه وه د چا لاس پې لګېدلی نسبت راغلی و هغه نسبت په وجه